شوی وي یا هر چا کړی وي نو هغه د کاس تر اختر پورې موږ له زر تر زره رها کړي. دا پریس کانفرنس کولو موږ مطلب څه و تاسو له دې یاد وي چې په 2012 کې مو ورور چې کوم دی فرحات خان ولی نصر خان په 2012 کې لا پته شوی رہی ته اوسه پورې موږ له هیڅ قسمه پته او درک نشته چې دا مړ دی که ژوندی رہی چېرته رہی څه شی رہی که نه دغه مو له اوسه پورې هیڅ قسمه درک نشته. نو زه وډور شوله په دا خبره باندې چې که دا زه دا خبره همداسې پرېږدم نو د مو د ورور باندې کې به دا مو بچی چې کوم دی هم انداشمله په کلونو باندې لاپته وي. نو په د رمضان مبارکه میاشت کې چې کوم په کور کې د هغه د مور کم حال دی او د نور کور والی کم حال دی دا هغو خلکو له پته لګي چې چا د دغو سره واسطه وي نو ډېر بوره حالات دی. نو موږ بیا هم تاسې د صحفي حضراتو د میډیا حضراتو په واسطه سره د حکومت و د ادارو نه دا اپیل کوو چې موږ دا بچی دی ته اختر پورې زر تر زره ارخلاص کړلی شي. بله خبره ده چې کم احتجاجونه موږ مخکې ریکارډ کړي وو د سیول انتظامیه په وجه باندې موږ هغه ختم کړو چې معلومات به ډېر کړو خو معلومات یې موږ لا رانه کړلو. موږ له هېڅ قسمه معلومات رانه کړو نو موږ مجبور شو چې موږ دلته یو پریس کانفرنس وکړو. موږ سره ډېر ملګري داسې وو چې کم سیاسي اتحاد والا وو یا د نورو ګوندونو والا وو هغه ټولې موږ سره پریس کانفرنس لا تللو هغه ویل چې په شریکه باندې موږ یو پر هجوم پریس کانفرنس کوو خو هغې باوجود مو ورته وویل چې رمضان مبارک میاشتو په دا کې موږ ډېرو کسانو له تکلیف نه ورکوو بس موږ صرف د خپلې کورنۍ او د خپل کور کلي والا یو څو کسان راغلي یو که موږ په دا مطالبه باندې کور ونه شولو نو د انشاءالله ته اختر پورې موږ تمه لرو د خپل حکومت او د خپلو ادارو نه موږ دا تمه لرو چې انشاءالله موږ بچی په هیڅ قسمه سرګرمو کې ملوث هم نه دی او خپل سټوډنټ دی ریګولر سټوډنټ دی دا یې موږ سره د چې کوم د 9 او 10 والا چې کوم هغه دا ثبوتونه یې دی نه دا ټول یې موږ سره دلته اخیستی دی موږ خپل علاقې باشنده دی دا یې ډي ام سي دي د انټر ډي ام سي دي دا د میټرک والا ډي ام سي دي دا ټول چې کوم دی موږ سره طالب علم و تر دا پورې چې کوم د سیکنډ ایئر داخله او ریګولر کوم هغه دا لیست د کالج نه دی نه د کالج نه تاسې معلومات کولی شو تاسې پوښتنه کولی شو دا موږ له ته میله شوی ریګولر سټوډنټ دی په هېڅ قسم هغه کې ملوث نه نو د اختر پورې رها کړلی شي که ته اختر پورې رها نه کړلی شولو نو موږ به مجبور شو چې موږ خپل قوم را لوټ شو په هغه کې موږ سره سیاسي ګوندونه دي سماجي ګوندونه دي په هغه کې موږ سره نور طلبه والا سټوډنټ چې کوم دي هغه دي هغه په دا نیت باندې نوستي چې وایي چې تاسې اډر وکړو چې موږ هره نمونه احتجاج وي چې هغه شروع کړو نو بیا به موږ مجبور شو چې خپل قوم لا به لوټ شو خپل قوم لا به وایي چې موږ هېڅ قسمه مطالبه ونه شو منل نو هغه به بیا اروچتېږي چې په دا کې کم د ګورنمنټ ډیګري کالج والا سټوډنټ دي هغه وویلي چې موږ د نورو کالجونو سره مذاکرات روان دي په دا باندې به د اختر نه پاس د نورو کالجونو والا چې کم دي هغه د کالجونو د کلاسونو بایکاټ هم کوي د ایګزام بایکاټ کېدی شي هغه هم وکړي او یې چې د تاسو سره به په هر قسمه مونږ په که درنه وي که احتجاج وي که هر ځای وي که دلته کې پارلیمنټ مخې لوي که پریس کلب مخې لوي که د هغه عدالت مخې لوي سپریم کورټ مخې لوي که په هر ځای کې وایي چې موږ یې تاسې سره شانه به شانه به ویلوړو نو موږ بیا هم د تاسې صحفي حضرات او د میډیا په واسطه باندې د حکومت او د خپلو ادارو نه دا پر زور مطالبه رو چې ته هغه وړوکي اختر پورې موږ بچی چې کوم دی ابوبکر صدیق ولد اورنګزیب دا د رها کړلی شي دا به موږ سره ډېره غټه مهرباني وي. شکریه. مننه جی. ته اوسه پورې چې کوم زما ورور په 2012 کې لا پته شوی و چې په هغه باندې موږ چې کوم کمیشن د اسلام آباد کمیشن په هغه کې موږ په هم هغه کړی دی په سپریم کورټ کې موږ په هم اپیل کړی و خو یو قسم ادارو موږ له هېڅ قسمه معلومات را نه کړلو. ته اوسه پورې هغه په ذاتي طریقه باندې هغه و منشي هغه به منشیتوب کولو صحیح شو د موږ د قوم چې کوم سامان مامان چې شوي د دغو د قومي سطح باندې به که نه دغه منشیتوب به یې کولو دا ټرانزیټ سامان چې کوم ته ویلی شي افغانستان نه چې کوم سامان راځي که نه د هغې منشیتوب به یې کولو په هغه کې منشي و. بیا په 28 اپریل 2012 باندې په اسپتال کې رنګ روډ کې زموږ یو مریض و هغه پوښتنې له دی کور نه راووتو چې کور نه راووتو به دا غیب شوی دی نو ته اوسه پورې هېڅ قسمه معلومات نشته دی هغه. بله خبره ده چې موږ دا زوی کم دی موږ هم حیران دا یو
چې زه په خپله لکه تا کومه خبره وکړه سوال دې وکړو زه په خپله یو پرایویټ اداره سکول چلوم زه په خپله کې په حیثیت پرنسپل یم تقریبا چې په هزارګاو شاګردان دي مونږ صحیح شولو که نه په علاقه کې زمونږ هر څنګه خلک وي د کمی کوونکي خلک وي په کمای دی کوي صحیح شولو که نه عناد در سره ساتي کس کینه یې سره ساتي دا کوشش کوي چې په بل چارې ذلیله کم څه هغه وکړم که نه مخامخ تاله نه راځي خو په بله ذریعه باندې داسې هغه کوي که نه چې هغه تاله دا کار ګوري نو مونږ چې که داسې څه هغه وي مثلا وي وري په علاقه کې د تپوس وکړي مشرانو نه یې تپوس وکړي نور خلکو نه یې تپوس وکړي چې ګناهګار وي عدالتونه شته عین شته قانون شته په خپله یې سزا ورکړي که نه ماله دې وایي زه به سزا ورکړم بالکل دا مونږ هغه له لګلې الیکشن کمیشن هغه سوري میسنګ پرسن چې کوم هغه هم لګلې اسلام آباد کې چې کوم هغه له بار بار زمونږ تاریخونه به وو لکه مونږ حالات بس داسې چې څه علاقه زمونږ فارورډ لري علاقه ده که نه نو مونږ له په میاشت کې یو ځل راته وویلو چې هغه وکاته اسلام آباد کمیشن له حاضر شه شخه چې کمیشن له به ورغلو کمیشن کې به ټوله نه زیاته خبره به مونږ له چې شه کېده چې ما نه به معلومات کولو شي تاله خو چېرته چا څه ویلي نه چا ټلیفون خو درته نه یې کړی شم نه یې کړی چې ښځه صحیح شو چې کله معلومات شي بیا به یې ته مونږ ویو زه به صرف دغه یوې خبرې له به زه اسلام آباد له 10-15 هزار روپۍ به ما صرف کرایه او هغه لګوله دغشي له به ورتلم بله میاشت کې به بیا ټلیفون وکړو بیا به زه ورغلم چې ورغلم بیا به چې کېناستو څه خبره یاره چا خو څه ویلي نه څه معلومات ټلیفون میلافون نه نه قضا کوو چې زه به بیا تاله ټلیفون وکړو که نه مونږ به تا سره بیا رابطه وکړو بیا به راغلو ستړي ستومان به شو میاشت پاس به بیا ما پسې هغه وشو کال وشو چې ته کمیشن له حاضر شه شخه کمیشن له به چې حاضر شو بیا به ویل شي څه ټلیفون رابطه شم نه هېڅ قسمه رابطه شیزه چې وشي نو موږ د حد لا تنګ راغلو چې بس بیا به ټلیفون هم وکړو شم بس نه شو راتلی چې څه کار نه کېږي واسې موږ هم به تکلیف کوی نو دا نه څه مطلب شو نو بس بیا تقریبا 2-3 ځلې رابطه وکړه چې تاسو راشئ خو بیا موږ ورنولو